غواړي چې الله رب العالمین زمانه د قبر عذاب لري کی، الله رب العالمین زما د قبر سوال جواب ماته آسان کی، زمانه د قبر هغه مشکل ټیم چې کم دی، مشکل وخت چې کم دی، هغه په ما باندې د چین او د سکون کې د راحت کې زمانه الله د قبر عذاب لري کی. د ده لپاره یو بهترینه وظیفه او مجرب عمل درته درکوم. صحیح ده، د هر ماښام او ماسوتن چې کم دی سوره ملک تبارک الذی بیده الملک، مونږ چې د تبارک الذی پښتو کې وایو، یا 29 سپاره کې چې کم صورت دی، د دې روزانه ورد کول، د دې روزانه ورد کول، تلاوت کول، الله رب العالمین به د دې په ذریعه باندې ستانه چې کم دی د قبر عذاب لري کی. دویم دا د وده کېدو په وخت کې کم از کم 11 پیری یا 21 پیری یا 41 پیری یا زیات چې څومره کېدی شي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویل، الله رب العالمین بستانه په دې باندې د قبر عذاب لري کی. د ابوذر په باره کې راځي، یو سړی ډیر بدکاره سړی په خوب کې ولیدلو، هغه نه تپوس وکړو الله در سره څه معامله وکړه، وی چې کله په قبر کې کېښود منماران او لړمانان او دا را باندې راغونډ شول، پوه شي فرشتې راته رالي د سوال جواب دپاره، په دې کې یو انساني شکل چې کم دی هغه راغی ما ته ودرېده، پوه شوې په خبره، او دا فرشتې لاسونه یې ووهلو، دا فرشتې او د دغې د اماران لړمانان دی زمانه لرې کړل، پوه شوې، او بیا فرشتې ته وي چې لږ صبر وکړه، فرشتې زمانه به یې سوال کو ماته په آرام شه، زمانه به یې سوال کو او ده به ماته د انسان به ماته وي چې داسې جواب ورکړه، رب دې څوک دی؟ نو ته ورته ووایې چې الله پاک دی. پیغمبر دې څوک دی؟ ته ورته وایې نبي علیه الصلاة والسلام دی. داسې جواب ورکړه، پوه شوې، نبي علیه الصلاة والسلام ته به دې کس ته به دغې کس داسې وي، صحیح ده، دې مړي ته. نو چې کله هغه د سوال جواب ورکړو فرشتې لاړې، نو دی لاس کلک ونیو، ته څوک یې؟ تا خو زما سره ډېر ښه وکړو، د عذاب نه دې خلاص کړم. اوږده واقعه ده بهرحال. نو ورته وی زه انسان نه یم، زه درود شریف یمه، زه څه یمه؟ زه درود شریف یمه. ته الله په عذاب کې مبتلا کړی وي، نو ستا سره یوه نیکي داسې وه، یوه نیکي ستا داسې وه چې هغه به ته همیشه دپاره کوله، کله چې به ته وده کېدې نو د وده کېدو په مخکې به ته په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ضرور وي. نو الله پاک ماته وي ورشه ستا ورد کوونکی چې کوم دی هغه په تکلیف کې دی، د هغه سره چې دی نو هغه مدد وکړه، الله انساني شکل راکو او ته مې د عذاب نه خلاص کړي. نو د وده کېدو په وخت کې چې کوم دی هغه درود شریف اهتمام کول او د هغې سره سوره ملک تلاوت کول، الله به د قبر عذاب نه ته حفاظت کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.